الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدقت يا رب العالمين. بدی آیات باندې حضرت استاد محترم حضرت مولانا خواجہ صدیقی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې پرون څه مختصره خبره کړې وه او بس کافي او جامع ده، ځکه چې زموږ ډېرې خبرې چې راجمع کړي نو د مشرانو یوې خبرې ته نه رسي، او دا د مشرانو قول هم دی، وایي چې د چا علم ډېر وي نو د هغه کلام به کم. نو الله رب العزت وی و اذا سمعوا هر کله چې واورېدو دي ما هغه څه انزله دا د مخکې سره د دې ربط دی. مخکې آیات کې تاسو ویلو چې مسلمانانو ته نږدې دي د نورو په نسبت باندې هغه خلک چې دوی وي چې نسوارا موږ عیسایان یو. دلته الله وی و اذا سمعوا په هغه وخت کې چې واورېدو دي ما هغه څه انزله چې نازل کړي شوي دي للرسول د پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم طرف ته، هغه څیز چې نازل کړي شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ترانو به ویني اعینهم سترګې د دوی تفیض من الدمع وبه ویني سترګې د دوی چې راساسي د هغې نه اوښکې یا ډکې شوي د اوښکو نه تفیض من الدمع. نو دې ته چې کله د صورت مریم وغیره یا چې دا کوم استاد محترم وي دغه وویلی شو نو د دې د سترګو نه چې دي هغه اوښکې روانې شي ترا اعینهم ته به وویني سترګې د دوی تفیض من الدمع چې راساسي د دې نه اوښکې مما د هغه څه نه عرفو من الحق چې وپېژندو دي د حق نه، یا مما هغه څه عرفو من الحق چې وپېژندو دي حق لره، چې وی پېژنده حق لره. حضرت شاه اشرف علي تانوي رحمه الله فرمای تفسیر ماجدی کې دریابادي صاحب وی زما پیر او مرشد وی چې د دې نه هغه وجد وی دا د صوفیاو چې کوم هغه وجد حالت په انسان باندې راشي غیر اختیاري خوښ کړی شوي غریب شي خو چې غیر اختیاري داسې یو کیفیت پته راشي چې د هغې ته بوج نشي برداشت کولی. نو کله داسې کیفیت به مسلمانانو باندې راشي الله وایي کله زړونه ولړزېږي چې زما ذکر کېږي، یا کله نور لکه یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې ستا شکل ستا اخلاق دا ما سره جوړېږي، د حدیث مفهوم دی، هغه د ډېرې خوشحالۍ نه په هغه ځای باندې توشه پوی نشه په ځان باندې داسې کیفیت بعضې وخت انسان ته راشي. نو دا کمزوري علامه چې هغه انسان دغه شي غوښتې پاک ته خوښي خو انسان دا به اقدام داسې راشي چې برداشت کولی نشي. او امام قرطبي رحمت الله علیه هغه حواله را نقل کړې ده چې هغه وایي چې دا د اهل علم والا خاصره چې کله دې ته علمي خبره مهیته شي، کله داسې خبره راشي چې هغه د دین سره د الله رب العزت سره تعلق ساتي نو دې اخوا دې خوا انګا بنګا پکې نه کوي بلکې دی ویریږي د الله طرف ته توجه پیدا شي. مما د هغه څه نه عرفو چې پېژندلي دي یا وپېژندو دي من الحق د حق نه یقولون نو وویل دي ربنا ای رب زمونږه آمنا ایمان راوړی دي مونږه فاکتبنا ولیکه ته مونږه مع الشاهدین سره د ګواه کوونکو سره د مؤمنانو. وما لنا اوس څه دي زمونږ دپاره لا نؤمنو چې ایمان به نه راوړو بالله په الله رب العزت باندې وما جاءنا او په هغه څه باندې چې راغلي دي زمونږ طرف ته من الحق د حق نه ولې به پې مونږ ایمان نه راوړو. حال دا دی ونطمعو حال دا دی ان یدخلنا چې داخل کړي شوي دي ونطمعو حال دا دی ان یدخلنا چې داخل به کړي مونږ لره
منگ تمساتو ونطمعو حال دادی چی منگ تمساتو ان یدخلنا چی داخل بکری منگ لرا ربنا رب زمنگ مع القوم الصالحین فمعیت دا قوم دا نیکانو کی دا نیکانو پا قوم کی با منگ اللہ رب العزت شامل کی زمنگ خدا تمدا منگ با ولی ایمان نروڑو اللہ ہوئی فاصابهم اللہ بس بدلا ورکلا اللہ رب العزت بما قالوا فسبب دغ خبر جنات فجنتن سرا تجری چی بہیگی ومن تحتها الانہار لاند دہغین ولی خالدین فیہا چی ہمیشہ بوی پہاگی وذالک جزاء المحسنین او دا جزا دا نیکو کارو دا نیکانو خلقو بدلا دخا دا دیو جی دریابادی سے وی دا قرآن دا بلاغت تی دا کمال لی چی دی دا خاص نا عام طرف تا دا سی پتیزے دی چی عام بندہ نشد لی دا سی پتیزے دی چی عام بندہ نشد لی او دا جز نا کل طرف تا زی کلیات طرف تا دا مناطقو خبری دی چی عام بندہ نشد لی کہ عام بندہ یو خبر کی لگیا یو دا غینا دا خبر ایک دم بدلے کی بل طرف تا لڑ شی دا بیچ دلے دا خود دماغ خراب دا دی سو یا عظیم ساڑیو نم ٹیم چی دینو دا خبر اکثر انسان تا خوخه نه الله پاک دې منشي کاغه قبر د انواراتو نه ډکې الله یې ورته بخښنه وکړي داجي ناستې هغه دې ورته داجي ورځ ووایه وایي سړیه ته خو کله یو ځای ته لاړ شي او کله بل ځای ته لاړ شي مردان ته لاړ شي او بیا سواریانو ته راشي هغه به آیاتونه وي ډېر الله رب العزت دا کمال و الله رب العزت ته موږ ته وړاندې بله آیاتونه ورته قرآن کې یاد یو ځای به یاد وي بل ځای کې بل ځای کې نو یو نیم کس یې هغه ځي راځي یو ځای نه به خو قرآن خو ځان له شیدې کې چې ځینو خوند کوي خو که عامو خبرو کې یو انسان یو ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي بل ځای دا مخامخ کس ورته چې دا ته څه کوې یو خوا لاړې بل خوا لاړې دې خوا لاړې داسې دا خو د قرآن دا کلام دی چې ده به یو واقع شروع کړي په هغې کې ورته بله خبره وکړي او هغه به در سره په داسې انداز کې وکړي چې تا له به نور هم خوند درکړي ستا په علمیت کې به نور هم هغه خوند پیدا کړي ته به په هغې باندې بور کېږي نه نو د جز نه کلیاتو د جز خبره ګوره خدای پاک دلته د یو جماعت خبره کوله یو جز دی لکه مثال په طور 10 کس دی یو کس پکې جز دی دا ټول چې راجمع کړي دا کل دی دا ټول یو کس چې ته د هغه خبره کوې او एकदम خبره په ټولو باندې بیا راوځې کړي لکه الله رب العزت د یو جماعت خبره کوي چې الله رب العزت دې له بدله ورکړه د څه د جنتونو د باغونو بیا एकदम الله رب العزت کل طرف ته لاړ وذالک جزاء المحسنین او دا د عامو نیکانو د ټولو بدله ده که څوک نیکي کوي بس هغه ته هم دا مکان میلوي والذین اوها کسان کفروا چې کافران دي وکذبوا او تکذیب کوي دروغ ګڼي بیا آیاتنا زمونږ آیاتون لره اولئک دا هغه کسان دي اصحاب الجحیم چې ملګري د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تحرموه تاسو مه حراموئ طیبات پاک شیزونو لره ما هغه څه احل الله چې حلال کړي دي الله رب العزت لکم ستاسو دپاره ولا تعتدوا تاسو سرکشی مکوئ ظلم مکوئ ان الله یقینا الله رب العزت لا يحب المعتدین نه خوښوي د حد نه تېرېدونکي چې کوم حد درته الله رب العزت دی د دې نه به تېرې نه کړي رسول الله صلی الله علیه دا د نور د صحابو متعلق دی صحابو قسم کو خپلو کې راجمع شو قتاده وغیره رضی الله تعالی عنهم او دا سلای وکړو یې مونږ مثال په طور جاهلیت کې ارڅه کړی اوس هم اسلام راوړو نو ګورې غوښه به نه خورو ښه لانکې شي به نه خورو دا به نه خورو ځکه چې دا شهوت پیدا کوي او زمونږ د قسم چې نن نه پس به بیبیانو ته هم نه نږدې کېږو لومبې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي د هغه ورته بلا خبرې وکړي چې زه ستاسو نه زیات تقوادار یم زه زیات د خدای پاک نه یېرېدونکي او زه دا ټول عمل کوم او بیا الله رب العزت آیاتونه را نازل کړو چې نه چې کوم شی درته خدای حلال کړی دی هغه په ځان مه حراموئ د دې وجې دا د عقایدو مسله ده چې هر هغه څیز چې حلال وي او ته حرام کې په عقیدې سره ته وایې چې دا حرام دی حرام یې کړې د زړه نه دا ته عقیدې سره منې دا کفر دی او هر هغه څیز چې حرام وي حلال یې کړو چې حلال وي او ته حرام کې دا دواړو طرف ته کفر چې الله درته کوم حلال کړي د ځان نه بې د حرمت چې دا او دا به کیسې پیسې به نه کړي وقول او بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د بیبیانو خپلو کې دا دغه د کور مسایل اتا سمه د ګوساړو کیسه کړو ظالمه ځان له د ګوساړې ملګرې کته مې په ما دویم واده سره کو هغه
د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کې بیبیانې او د زنانو تر خپل منځه خو د بنو خامخایي څه ناستئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي سره ایب والله شاد دغه کړو چې ورله ایب به وخواله د نورو بیبیانو ورته یو څو خپلو کې صلاح وکړه ورته چې ستا نو خیر هغه خبره په خپل ځای باندې را روانه ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وکړو چې نن نه پس به شاد نه خورو الله رب العزت ډایرکټ آیات را نازل کړي چې دا ولې قسم دې مات کړ قسم خبره مو بس را نو داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دوه درې پیرې قسمونه خوړلي چې بیا مات کړي وکولو خوراک کوئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې رزق درکړی دی تاسو ته الله رب العزت حلالا طیبا حلال رزق طیبا پاک واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه الذي هغه الله تعالی انتم به چې تاسو په هغه باندې مؤمنون ایمان لرونکي چې ایمان هم پرې وړی د هغه نه ویریږئ خبره دا ده چې خوراک کوئ هغه رزق چې حلال دی او طیب یا خو پاک بالکل چې څښه پمن رزق نه وي ځکه هغه جسماني طور ستا جسم له ښه نه دی او یو خاصه معنه ده حلالا طیبه حلال رزق نو حلال خو چې د الله رب العزت د طرفه د هغې حلالوالی ثابت دی خو چې دغې سره بل څه مانع را نه شي بل یو شي ورسره یو ځای نه شي مثال په طور چیلې و حلاله ده خو تا دغلته دا چیلې د بل چا هغه راټینګه کړه نو دا حلاله اوس ده خو پاکه نه ده ځکه دا د بل چا چیلې تا قبض کړه په زور او دا ته اوس حلالې دکه شان چې دي پیسې دي د مال ګټل دي یو څه بل څه هوتي په ناجایزه طریقې باندې وګټي او دریابادي صاحب وایي چې دا هم دکه شان په جامو په هر یو څیز کې دا پټ کېږي چې پیسې پټ کې چې حلال وي او ته د بل څیز ورسره یو ځای کې نو بیا طیب پاتې نه شي چا نه په رشوت کې جامې واخلي خلکو له کریټونه راځي چا له چې دی چرګوټي راځي چا له څه راځي چا له څه راځي الله رب العزت دې معاف او چا ولله چای پاڼې او چا ولله څه نوم د هر چا خپل خپل اصطلاحګانې تبلیغ والا چې قضای حاجت ته په راځي نو هغوی ورته تقاضا وایي علماو ته چې چار څه کار ورته راشي نو علماو ته چې څه راشي نو یو عذر دی راشي او عامو خلکو ته چې راشي نو یا چې دی نو دغه ته ځم پټي ته ځم او یا دغه ته یا څه کار مې دی اوس د هر چا خپل خپل هر چا ولله خپل خپل نومونه ایښي الله وایي داسې مه کوئ پاک څیزونه خورئ الله رب العزت وی الله تاسو نه نیسي په هغه قسمونو باندې چې کوم لغو وي امام شافعي رحمت الله علیه وی دا قسمونو باس په دویمه سپاره کې تېر شوی دی د پوه نه مخکې دریم پوه چې ختمېږي نه مخکې هغې کې موږ دې کې ښه ټیټه خبره کړې وه خیر بیا درې قسمه قسمونه دي یو ته ویلی شي یمین لغوه یو ته منعقده ویلی شي او یو ته ویلی شي غموس یمین غموس یمین لغوه امام شافعي رحمت الله علیه دې ته وایي چې سړی په خبرو کې قسم مسم خوري لګي او نور بعض علما ورسره دي بلکې دا وایي جمهور ورسره دي او یمین غموس دې قسم ته ویلی شي چې ته ووایې چې تا ته څوک وایي چې هلکه په خانه کې مې په تا بوساړه خرڅه کړې وه په 10,000 روپۍ ته ورته چې زما دې د خدای په ذات قسم ما خانه په سترګو هم نه لیدلې ما خانه په سترګو هم نه دي لیدلې او تا ته ښه دا پته وي چې دا دروغ دی بهی خانه خو چې دی نو خانه کې ده په ما بوساړه خرڅه کړې وه دا ستا ذهن کې دا خبره شته دا تا ته یاد دی دې ته یمین غموس ویلی شي پوه شئ په دې مثال او دریم نمبر دی چې ته یو کس ته ووایې مثال په طور چې هلکه ما دا پلانکي کس ودرولی دی اوټون ته ته ماله اوټ راکړې هغه ته وایي چې ښه ما خو پلانکي پارټۍ سره خبره کړې ده ته ورته یې که هغه له دې اوټ ورکړو زما دې کس له دې ور نه کړو زما دې د خدای په ذات قسم وي چې زه به تا سره خبرې ونه کړم دې ته یمین منعقده ویلی شي چې په مستقبل کې ویل کېږي خلک پې طلاق هم اچي زیاتې دي چولټ اچولې دي پې مسایل لازمي نو اوس داسې مسله چې کله راشي د درې واړو حکم جدا جدا دی ښه خیال وکړئ یو حکم دا دی د ړومبني لغوه دا خو امام شافعي صاحب راځي زموږ مسلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې لغوه دې ته نه وایي لغوه هم دی بل ته وایي امام شافعي رحمت الله علیه امام ابو حنیفه صاحب وایي چې لغوه دې ته وایي چې تا یو خبره وکړه تا وایي چې یاره ما د ده نه بوساړه نه ده اخیستې مثال په طور او دا ستا په ذهن کې مو چې ما ترې نه ده اخیستې وروسته درته معلومه شوه چې اوهو دا خو ما اخیستې وه یا ته معلومه شوه یاره که معلومه نه شوه او بالکل دا عمر داسې تېر شو نو امکان لري چې الله درته معافي وکړي او که نه تا ته بیا معلومه شوه بیا خو به یې ورکې
خو که تا ته د سره پته ونه لګي تا دا قسم چې کوم ټیم خوړو ستا دا عقیده وه چې دا قسم زه په صحیح خورم ما د ده نه ده اخیستی تا ته یاد نه و نو هغه وایي چې دا لغوه دې ته وایي دا په قسم وایي په خبرو کې چې سړی کوم قسم خوري قسم په خدای وغیره وایي د ده د زړه اراده ورسره شامله امام ابو حنیفه صاحب وایي دا لغوه کې نه راځي یوه حکم یې درته ویم دویم نمبر غموس چې دی هغه دا دی چې ته وایې چې دا کار ما د سره کړی نه دی او هغه تا کړي تا ته یاد دي تا کړي تا ته یاد دي نو امام شافعي صاحب و جمهور هدا فرمایي چې په دې کې هم کفاره ده په دې کې هم کفاره ده او په دې ړومبني کې خو نشته خو د ټولو پرېز نشته خو په دې دویم کې کفاره ده امام ابو حنیفه صاحب ورته وایي چې په دې کې کفاره نشته کفاره ځکه نشته چې تا ته پته ده چې دا کار ما کړی دی او ته ورته چې قسم په خدای دا ما نه دی کړی دا ته چې لټ دروغ وایي دا ته خو د قسم پته چې زه په دروغه قسم کړم نو د دې صرف توبه علاج دی که الله رب العزت تا ته بخښنه کوي صحیح ده اوس احتیاط په دې کې دی سړی ورسره کفاره هم ورکړي ورنه مسلک دا دی خپل چې سړی دغه وکړي داسې ورته توبه به ښه ټیټ وباسي احتیاطي خبره ده سړی ورته کفاره هم او دریم نمبر مناقضه چې ده چې ته وایې زه دا یو کار نه کوم او بیا تا وکړو دا کار زه نه کوم بیا دې وکړو نو که چېرته دا په حلالو ته وایې چې زه به ورور سره خبرې نه کوم زه به مونږ سره ستا سره به د دې وجې بیا چې دې کور ته به نه درځم دا ده نو دا خو بلکل حرام دي قسم به بیا ماته دا د قرآن او د رسول الله وسلم تعلیمات دي دغه کار به بیا کړي دغه به بیا کړي نو بیا به د دې خپل دغه دي درې سټیپه دي بیا څلورم هم پکې دي هغه کارونه به کوي دې درېم کې خبره ده د لومبانیو دوو کې دا ده په یمین لغوه کې په هغې کې دا ده که چېرته تا په یو څیز باندې قسم وخوړو په مخکیني باندې چې ما دا کار نه دی کړی او هغه تا کړي خو تا ته یاد هم نه چې دا کار ته په قسم چې کوم ټیم خوري تا ته په ذهن کې دی چې ما د سره دا کړی نه دی او قسم دې هم په دغه څیز وخوړه نو بیا خو ته ګناهګار هم نه یې او کفاره هم نشته او که چېرته ستا په ذهن کې چې دا کار ما کړی دی دا کار ما کړی دی په دروغه قسم خوري خو په ماضي باندې خوري نو بیا ستانه د زمون په مسلک باندې دا ده چې هغې وایي چې دا خو تا چورلټ دروغ ویلي دي نو توبه وباسه الله رب العزت او نور امامان وایي چې کفاره هم ورکړه نو که احتیاطاً ورسره کفاره ورکړې نو ښه خبره او دریم نمبر دا ده چې ته وایې زه په مستقبل کې دا کار نه کوم او هغه کار تا وکړم یا ته وایې چې دا کار به زه کوم او هغه تا ونه کړم قسم په دواړو په یو طرف کې کیسه ولله ختمه کړه نو بیا به چې د دې کفاره ده اوس کفاره څه شی ده کفاره یا لس مسکینانو له جامې دي دومره جامې چې د هغه پکې مونځ جایز کېږي مونځ پکې جایز کېږي بعضې فقهاو ورسره ټوپۍ وغیره هم دي کوي ځکه چې د مانځه حسن چې دی دا په ټوپۍ جوړېږي او دا سنت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا به لس مسکینانو له خوراک ورکړي نو په دې خوراک کې لږه خبره ده ښه درته کوم لس مسکینانو له به دوه ټیمه خوراک ورکړي او یا به غلام آزاده چونکې د غلام کیسې پیسې اوس لګي ولاړې دي او که دغه درې واړو ستا وس نه کېږي نو بیا به پس د هغې درې روجې نیسي بیا به پس د هغې درې روجې نیسي د درې روجو کې دا دوه روجې مو نیسلې او تا ته مال چا هدیه کړو یا وراثت کې تا ته میلور شو بیا د روجې کیسې پیسې ختمې شو بیا به چې دی مال ورکړي لکه سم دا کیسه اوس طعام چې ورکې نو د دې د رجوع په شان حساب کتاب نه د رجوع خو ځان له حساب بیا که یو کس له ورکړو کار سره ورسره وکړو د قسم چې کله ته د هغې په باندې 2 کیلو یا په کم 2 سیره دا چې دی دا خو کفاره ده اوس یعنې د فدراني برابر ده که چېرته تو د فتوی کول دی احتیاطي نه دی ښه فتوا باندې کول ده که چېرته یو کس دا د فتوی کول دی په کم 2 سیره که یو کس چېرته دغه ورکوي دا کفاري دا پیسې ورکوي نو دا به یو غریب له ورکوي د ورځې راځي یا خو به دا مسله زده کوي یا به د ورځې راځي یو غریب له ورکوي مثال په طور دغه 110 روپۍ نن سبا تقریبا احتیاطي جوړېږي نو دا به یو کس له ورکوي سبا باندې د خیر دو مکه کس له بیا ورکوي په بله ورځ ورکوي 10 ورځې برابر یا خو دا طریقه شوه یا دویمه طریقه دا ده چې دا ټولې دې په یو ورځ ورکوي خو بیا به یو کس له نه ورکوي چې کله پیسې په یو ورځ ورکوي د قسم دی کې دا مسله دا به یو کس له نه ورکوي په یو ورځ چې کله ورکوي چې په بیا ورځې ورکوي نو هم یو کس له ورکولی شي بیا یو کس له ورکوي چې نن هم 110 ورکوي سبا هم ورکوي بله ورځ ورکوي خو کوم دغه کس دی نن ورکوي نو بیا به په یو ځای د قسم پیسې نه ورکوي ښه د قسم پیسې به بیا په یو ځای نه ورکوي
او که په یو ورځ باندې لسو کسانو له ورکوي نو بیا ورکوي دي بیا پکې څه کیسه نشته او که په یو ورځ یو کس له ورکوي نو صرف 110 به ورکوي که چېرته زیاتې ورکړي د لسو مسکینانو برابرې ورکړي نو دا به د یو کس پیسې حسابېږي واپس به هم ترې نه اخلي ځکه هرات اخیستل واپس نشته دا به د یو کس بیا پیسې حسابېږي او د دې لسو نهو کسانو پیسې به بیا چې دې سبب ورکړي بله دا مسله ده دا بګي مسایل دي دا اصل کې موږ ته دا کیسې لږې اسانې ښکارېدي دننه ډېر نن ما تفسیر عثماني دې دپاره کتلې رشد القرآن مې کتلې دریابادي صاحب مې کتلې تفسیر ماجدي او نور تراجم مې ورپسې کتلي د دارالعلوم دیوبند هغې انلاین فتوې ته تللې مالته مې هغې نه فتوا دغه کړې ده بیا چې دی دا 400 کا میرین کړی د علوم د اسلامیه ته د هغې نه مې د دې متعلق په دې کې په بعضو مسایلو باندې خبر راغی چې دا ډېر ګران کار دی او موږ د استاد محترم مولانا صادق شاه صاحب چې ما 19 کاله طالبي کړې ده خو ما پکې د اختر پر اعظم سبق ویلی او صرف جوړه مې ځان سره اغوښتې ده بیا مې په شا نه دي کتلي او علم مې کړی دی خو وایي په ټولو کې ګران کار چې دا د قرآن د ترجمې وایي زه چې دی وایي کتاب ته کښېنم اکثر بې ودس هم کښېنو د فقې کتاب دی وایي داسې سترګې پټې کړو که یو ځای را ناخوا دې خوښ خو د قرآن داسې کار دی چې دې کې به د 10 علومو خیال ساتي چې ستا ناخوا دې خوا نه شي دا موږ چې ځینې وخت وایو چې دا مسله خیر دی بیا به درته ګویادانو دا هغه خلک دي زه په دې باندې مثال په طور ورسره 2 تفسیره مو ورم قاضي فضلالله صاحب ورسره زه ورم غلام حضرت شیخ صاحب ورسره ورم خلک هغه د خلکو ورسره بلا کیسې کیسې هغه وایي چې د 1000 د کوم تفسیر کوم د 90 تفسیر نه جوړ دی واقعي دي د 90 تفسیر اوس د هغې خبرو زموږ کې ځمکې اسمان فرق دی یا موږ تلو دا مفتي ګوهر علي صاحب دي به پېژني هغه د 400 جمعیت دغه هم دی هغه وایي چې زما کتابونه د 1 کروڑ روپو برابر شو مخکې راځو کېږي د 1 کروڑ روپو ما سره کتابونه برابر شي نو اوس ما سره ټول څونه تفسیرونه دي یا ما سره څونه پته ویلي چې زه به دې مسله ووایم یا زموږ علمیت څومره دی بیا دا اوس موږ ګندب ته تلو د هر چا د شوق مطابق یو لایبررۍ ته راتلل داسې ځای و چې صرف غرونو باندې ورته اوبه ورخېجولې اخري حد او هغه لار ورته داسې نه و بس نور کسان به پیاده تلو یا موټرسایکل صرف لار وه 14 لکو روپو یو کس ځان له لایبرري هلته جوړه کړې وه لاروان نور یې جوړول په داسې ځای نو هغه موږ دا چې مسله موږ یو کیسه دغه کوو نو هغې کې موږ بلا تپوسونه کوو ګورو ورپسې خپله دا بلا لکه مثال په طور د اجارې مسله ده اوس چې زما د اجارې سرکار نشته زه په هغې باندې کچان نه پوهېږم نو هغې دپاره به خامخا د دارالابتدا کار دی د هر څه خپلې شعبې دننه په دغه کې بیا اسلام چې کوم علوم دي په هغې کې د احادیثو ځان نه شعبه ده د اجارې مثال په طور موږ مخکې مسله وکړله هغې کې موږ دا وایو چې د ځمکې نه کم شي راوځي نو په هغې ټولو باندې اجاره ده د اجاره چې کوم راوځي په هغې باندې عشر دی عشر به ته ورکې نو هغه چې د هغې نه د مزدورانو چې کومه خرچه هر څه بل څه یوه مسله په هغې کې دا مثال په طور نن پې زه صرف لګیم درته صرف خبره کوم د 3-4 مفتیان نه پې ما تپوسونه وکړه خپله ورپسې وګرځېدم او په نېټ دا نن د قسم دا مسله ما په نېټ څو ځایه فتوې وکړې دا مسله د ځمکې نه چې کوم راوځي په هغه باندې خو بار څه عشر راغی بیا چې دا کم غنم شو دا غنم چې ته ورکې نو دا چې کوم کس له ورکې هغه به 2 نصابه دي په زکات کې چې مانع زکات هم نه او هغه ادای مانع زکات دې ته ویلي چې زما په کور کې ما سر سامان دی هغه یو پیره نیم استعمالیږي یو پیره نیم چې استعمالیږي چې نه استعمالیږي هغه بیا ډېره ګران چې یو پیره نیم استعمالیږي دغه مال چې راغونډ کړي ټول او دا د چاندې برابر نصاب ته رسي نو دغه کس له ته زکات نشي ورکولی او چې کوم کس مال تجارت یا سره سپین وغیره دا دې ته ورسېدو چې هغه نن سبا چونکې توله شي پیسې ورسره شي چاندې برابر شي یا په بله شو یا د خالص د سوني نصاب شو نو هغه به بیا زکات ورکوي هغه ادای زکات نصاب بیا د یو مانع زکات یو ادای زکات مخکې پکې موږ خبره کړې نو دا یو دا مسله شوه چې کم کس سره دومره نصاب وي چې هغه باندې زکات بندېږي هغه د چاندې برابر نصاب ته رسي او دا د استعمال نه بار وي نو چونکې د تجارت او د سوني حساب داسې چې په هغې کې زکات خو په دې نور نصاب کې په ده زکات نشته په ده زکات نشته دا صرف د نورو نه زکات په ده باندې بل په دې قسم کې یو خبره ده په عام دغه کې دا خبره چې اصلي صحیح دي چونکې نسلونه خو ځینې ګډوډ هم شوي دي خو بیا چې اصلي صحیح دي هغه له ته اوس هم زکات نشي ورکولی مضبوطه فتوا ده
ځان ته چې سید 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 وایي او بیا زکات کوي او بل هغه له د قسم پیسې هغه له داسې هدي وغیره به ورکړي. دغه شان ته چې د اجارې چې کومه خبره نو په جانبینو باندې کړی د ایسي میسي کیسې نو بیا خو به دواړه ورکوي اوشه چې کله یو کس یې صرف نو مخکې موږ خبره کړې وه پکې دا چې اجاره چې ده نو دا به د غونډ کال کوي د غونډ کال به کوي نو دا بهتره ده. دا ما چې دا دوی چې موږ د هغې نه رایلو ورپسې ګرځو نو موږ ته چې دا تاسو وایي چې ډایرکټ موږ درله یو شي نه درکوي په هغې کې ډېر لوی کار دی بل نو هغه پکې تحقیقي کول وغیره اوس دا راووته هغې وایي چې نه دا به صرف نه وي دا خو د کنزو دقایق مثلا ده د قدورین دا ټول چې دا به نه وي اجارې والا ورته چې ماله به د دې فصل نه غنم راکړي د دې فصل نه به راکړي ورته وایي چې ما تاله په 10,000 یا درکړه اجاره باندې یا مې تاله چې دی نو په 2 منه غنمو درکړه بیا که والله هغه غنم د دې فصل نه ورکوي که بل نه ورکوي نو د یو فصل اجاره هم صحیح کېږي د یو فصل هم صحیح کېږي حالانکې تفصیل پکې مخکې موږ دا کړو موږ وایي چې د یو فصل دی نه کړي د غونډ کار دی وکړي دا موږ چېرته وایو چې موږ یې بیا تپوس کوو لګیا یو دا ډېر ګران کار دی د ابتدا اصول چې وګورو دا ډېر نو خبره دا ده چې هغه وایي چې د یو فصل هم کېدی شي خو خبره دا ده چې دې به ورته یو وخت به ټاکي چې مثال فصل خاص هم ټیم ټاکلي خو بله مسله پکې ده چې دا ورته نه وي چې د دې فصل نه به د دې یو فصل نه به ماله 2 منه راکړي بس بیا صحیح ده. الله رب العزت را توفیق راکړي. نو چې موږ د چا مسله وروستو کړو یا اړوان دي نو دې کې زموږ چا طرف څه خبره نه وي خو دا وجه پکې ده وایي چې دا د دین مسله ده ټول شی زموږ سره نه راځي ته خو به بیا کور بېغمه ناست. لا یؤاخذکم الله ننسي الله رب العزت تاسو لره او حدیث شریف کې راځي وایي دا اخر زمانې کې به داسې خلک پیدا شي چې په دروغو به ډېر قسمونه خوري دا به د قیامت علامه چې قسمونه به ډېر دا په دروغو خلک عادت یې لګیا دي. لا یؤاخذکم الله ننسي الله رب العزت تاسو لره باللغو فی ایمانکم فلغو قسمونو ستاسو کې ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسو لره بما په هغه څه کې عقدتم الایمان چې قصدي وي قسم یا چې د زړه غوټه ورسره وي ستاسو چې د زړه نه هم ورسره عقیده وي یا یمین منعقده باندې نیسي فکفارته بس کفاره د دې قسم دا کوم قسم د قسم خوړلو نه قسم رسول الله سره هم خوړلو هو د ماتولو د دې قسم فکفارته بس کفاره د دې قسم اطعام 10 مساکین طعام ورکول دي 10 مسکینانو ته من اوسط درمیانه ما د هغه څه نه تطعمونه چې تاسو یې خورئ اهلیکم په خپل اهل باندې د اهل مطابق څه ضروري نه چې ته د فتوې مطابق ګوره چې بهی زه بس په دې باندې فتوا لاګو کېږي زه به نه چې ته اوس ټوله ورځ په کور کې نری غوښه خورې نو بیا خو د هغې مطابق پیسې ورکړه چې بهی زه 2 ټیمه نری غوښه خورم نو راشه لږې ډېرې ورکړه د غریب به پکې ښه والی راشي او نور فتوا دغه ده من اوسط د درمیانه ما د هغه نه تطعمونه چې تاسو خورئ اهلیکم په اهل خپل باندې او کسوتهم یا جامې ورکړئ دوی لره او تحریر رقبه یا آزادول د غلام دي فمن لم یجد بس هغه چا چې ونه موند غلام لره فصیام 3 ایام نو بس روجي دي 3 ورځې ذالک پرلپسې ها د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پکې قرات هغه وی چې متتابع نه پرلپسې ابن مسعود سے دی ذالک دا چې دی کفاره ده ایمانکم د قسمونو ستاسو اذا حلفتم هر کله چې تاسو دغه قسمونه مات کې یا اوچته کې ختمې کې اذا هغه وخت کې حلفتم چې تاسو مات کې دغه قسم لره واحفظوا ایمانکم حفاظت وکړئ د قسمونو خپلو چې کوم به صحیح توګه قسم خوړی د هغې حفاظت وکړئ کذالک هم دکشان یبین الله بیانوي الله رب العزت لکم تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم د پاره د دې تشکرون چې تاسو شکر گزار شئ الله رب العزت را ده پوه او سمجھ را نصیب خبره دا ده که کفارې چونکې بیا شروع ده کفارې څه مسایل هم ویلي او بیا پکې یو 2 ورځې لګي نو هغه به بالتفصیل د اعتکاف نه پس وایي چونکې دا 2-3 ورځې او دا اعتکاف را روان دی
نو که یو بنده هم پکې کېناسته انشاءالله الله به موږ له اجر راکړي او تاسو له به هم درکړي. د رمضان په میاشت کې اخري لسو شپو ورځو کې دا اعتکاف چې دی دا ناسته دا سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اعتکاف ویلی شي یو ځای کې ناست او ایسارېدو ته د شریعت په ژبه کې یعنې اصطلاحي چې څه ته ویلی شي هغه دې ته ویلی شي چې ته په هغه جومات کې کښېنې چې په هغې کې 15 وخته مونځ کېږي، په هغې کې ته د خالص د الله د عبادت لپاره په نیت سره کښېنې چې نیت دې کړي د اعتکاف، نور داسې ناسې نه چې د اعتکاف په نیت باندې کېږي. نو دا هغه بیا د لږې لحظې کېدی شي د ډېر د 10 ورځو چې دی دا سنت دی. اعتکاف فضایل خو ډېر دي. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي عبدالحمید سواتي صاحب را نقل کړي دي، ما اوس کته غالبا چې معلم العرفان هغې کې وایي عبدالحمید سواتي صاحب شاه صاحب وایي چې د انسان چې کله خلکو سره ملاقاتونه وغیره ډېر زیات وي او ډېر میلاوېدی نو د ده قدرتي کار یې ده ته بېسکوني دا میلاوېږي او دی بې ارامه کېږي. دغه شان چې د انسان په ذهن باندې او په زړه باندې وي دا خیرې ډېرې زیاتې شي او کله دا انسان ګډ وډ شي وایي د دې لپاره مختلفې حربي هر مذاهب استعمالوي. وایي زمونږ په شریعت کې یوه لار ولا الله رب العزت د اعتکاف ته ګرځولې ده. الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وایي چې زما دا کور پاکه للطوائفین والعاکفین والرکع السجود. بیا نو الله رب العزت په دې امت کې د اعتکاف د دغه پاکوالي دپاره ګرځولي چې دا د سکون میلو شي او ستا دا زنګ چې کوم دی دا ختم شي، دا ګن بلا ختم شي. شاه ولی الله صاحب وایي د دې دپاره دا حکمت هغه لیکلی دی. حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. وی چا چې په رمضان شریف کې اعتکاف وکړو دغه 10 ورځې داسې شوه چې لکه 2 حج او 2 عمرې یې وکړې، د دې الله رب العزت ثواب ورکوي. بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو ورځ اعتکاف وکړو ابعد مما بین الخافقین. وی دی به دوه خندقه چې دي دا به د ده او د جهنم ترمنځ پیدا شي، دونه فاصله به راشي. وي دا دوه خندقه څه ته ویلی شي علما لیکي یا د مشرق او د مغرب ترمنځ چې څومره فاصله ده یا د ځمکې او اسمان ترمنځ چې کومه ده دې ته ویلی شي. خو مطلب او نچوړی دا دی چې دا انسان به د جهنم نه ډېر زیات لرې شي دا چې یو ورځ اعتکاف وکړي. الله رب العزت تیرا توفیق راکړي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې معتکف اعتکاف کوونکی چې کله په جومات کې ناسي نو دې د ګناهونو نه بچ دی او بار چې کومې نیکۍ کېږي الله رب العزت دله د هغې اجر او ثواب ورکوي چې څومره نیکۍ کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپله په دې اخري 10 شپو کې ډېر زیات کېناسته او بلکې مور بي فرمایي چې اخري 10 شپو کې به خپله ملای د عبادت لپاره وتړله او خپل اهل باندې به خصوصي توجه یې ته چې د عبادت طرف ته متوجه شي. رسول الله صلی الله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي دغه حدیث یې چې 10 ورځې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات په دې اخري 10 کې کېناسته او په اخري کال 12 کې راځي چې 20 ورځې به کېناسته. بیا حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د عبدالله ابن عمر صاحب دوی دی وایي ما ته خپل پلار دا د ابن عمر صاحب دوی دی ما ته خپل پلار چې دی هغه ځای وښو چې په کوم ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته کېناسته نو استوانه ابو لبابه ورته وایي الله هم دې بوځي بار بار او استوانه توبه هم ورته وایي اوس ورته استوانه السریر وایي. استوانه ابو لبابه ورته د دې وجې وایي چې یو صحابي هغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز چې دی دا پاش شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو د راز خبره کړې وه هغه د هغه د خولې نه وتې وه چې هغه پوه شو چې هو دا خو رانه ګناه وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راز خبره وه نو ځان یې یو ستنې پورې وتړه وایي تر هغې به ځان نه خلاصوم چې تر څو مې الله توبه ني قبوله کړې. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسېد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي که ماله راغلی وې ما به الله نه معافي غوښتې وې چونکې دا ځان الله ته خپل حواله کوس الله پوهه شو دې پوه شه. بیا 12 یا 14 ورځې پس د ده توبه قبوله شوه
او صحابه را رسول الله سلام ورته وی دته خوشخبری اور دورته چې نه رسول الله سلام ترسو په خپل ځنیم کولو کړي دي کې دي سوسو پیری به وششم دي پرې منس نو زبر چې دي د دین نه خلاصینو اگر آی رسول الله سلام بیا په خپل ورته خوشخبری اور او د غستنی نه کولو کنو دي د استوانه ابو لبابه د وجوي ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ او توبه چون کې دغه سر قبول شي ونه استوانه توبه ورته وي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدغه سره کټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خودلی شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعتکاف په دغه ته وکړ کې د امور بیبي حجری ته وته و اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه پس مکه باندې چې دی لاس تا کړی دا او اعتکاف کې داسې چې دینو پس مکه باندې کړی او کټم و دای د لپاره مقرر کړی شوی نو اسی لیکل شي خداسي غوړه داسې د چې سړی د ټیم کې د راحت او دغه نه ځان لري وساتي پس مکه باندې چې دیو کې نو ډیره غوړه دغه لګي عاجزي ده او کچر دا یو کس پکړ باندې کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات د دې د پاره د امت د پاره اساني کړي د دواړه عمل کړي دي چې امت ته اسانه کې چرته چاله په فرش باندې پس مکه خوب نه ودی دې پکړ باندې چې دغه اعتکاف تا کینیو که سبزی کار سپی دغه په جمعات کې دي یا بګی ځنې احتیاطات دي د جمعات نه موضوع وغیرہ نه یا سم مسائل دي اگر ابا سبا ان شاء الله وي الله رب عزت کو کې وزنانه کې سړو سب بغیر روان دي مسائل دا ترانه رضا الله دعا دي هغه خیر ونصیب الله عمل کې اخلاص نصیب الله دا کما ناس تم جوړه یا الله ترانه پر رضا الله زموږ زړونو کې بریا راځي یا به تکبر راځي یا به لویوالي راځي مختلف قسمه بیمارو کې موږ راګیرو الله که ظاهري دي که باطني دغه ټولې بیمارۍ مو ختم کړي الله تعالی خوشحال شي الله تعالی رضا شي الله کامل اتباع د شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب الله تعالی رضا شي الله تعالی رضا شي الله د میاشته چې کومه دی الله دې کړه داسې اعمال والي څنګه چې د صحابونو تاغشت یا الله څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غواړي یا الله داسې اعمال نصیب کړي الله بخنه راته وکړي الله ټول مسلمانان ټول عالم د دې وباګانو نه د دې اوس ګډو د افواګانو نه یا الله د دې نه محفوظ وساته الله د افواګانو د عذابونو د ټول عالم نه اوچت کړه الله موږ سره د رحمت معامله وکړه الله کوم کفار دی الله ایتم د هدایت لار او خایا الله ستاسو رحمت لري الله ډیر واسع دی پراخ دی الله د هدایت لار ورته خایا الله که د هدایت لار په نصیب کې نه مسلمانان څنګه ظلم کوي زیاتې کوي یا د بیمارو یا د وغیرہ د نور څه یو سبب سبب ګرځي الله تور سر په خپل معامله وکړه الله موږ مسلمانان ته محفوظ وساته الله موږ د عافیت ژوندۍ را نصیب کړه الله زموږ د ټول مسلمانانو د جانونو د مالونو د عقاید یا الله حفاظت وکړه الله د حرمین شریفین سعادت مبارک بار سره د ادب او احترام نصیب کړه الله د حرمین شریفین حفاظت وکړه الله د هر اسلامي ملک حفاظت وکړه الله د دنیا او د آخرت خوشاله او راحت نصیب کړه الله په دې دنیا باندې د رزق یا د کاروبار او وغیرہ د څه د رشتو په مسایلو د څه قسمه رکاوټونه یا ختم کړه الله د آخرت څومره د دین کارونه راي په لار کې څه قسمه رکاوټونه یا ختم کړه الله زموږ زړونه صفا کړه الله موږ د ټول عالم لپاره د اتحاد او اتفاق ذریعہ وګرځوه الله خیر راکو خیر را نخور کا الله شر نه بچ کو شر را نه مخوروه الله شر نه بچ کو شر را نه مخوروه الله شر نه بچ کو شر را نه مخوروه الله د فساد د زندګۍ نه بچ کا الله د چغلې د زندګۍ نه بچ کا الله دا سیم جوړ کړه چې نور مسلمانان ترانه خیر ورسي الله چې ټول عالم ترانه خیر ورسي الله دا سیم مگر ځو چې زموږ جمعات کې مخالف تنګوي بارم رانه تنګوي الله دا سیم مگر ځو الله څنګه لاسونو نه د جبونو نه د اندامونو نه الله ټول مسلمانان محفوظ وساته الله زموږ د عزتونو حفاظت وکړه الله رضا د زنانو د مشرانو کشرانو د امزود د ټول د عزتونو حفاظت وکړه الله څومره مسلمانان وفات شي الله ته بخنه وکړه الله مونږ ته بخنه وکړه الله زموږ نم خوشاله شه الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې زموږ پوره حصہ وکړه نسنه چې بچ کېدو وخت د امت الله مونږ ته بچ کا الله زموږ دعاګانې په خپل حکیم قبول کړه او چې د چا د لپاره فکرمن دای په حکیم قبول کړه یا الله اخر وخت دا مبارکه کلمه نصیب کړه لا اله الا الله